ستا د جبو د لاس نه به ګاونډي محفوظ نه دي، د ستا د جبو د لاس نه ستا مور او د ستا پلار محفوظ نه دي، د ستا ورور محفوظ نه دی. حدیث کې راځي وی لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، وی د قیامت په ورځ به د یو سړي خپې تر د هغې پورې بې ځایه کېږي نه چې تر څو پورې د 500 سوالونو جوابونه نه ورکړي. یو سوال به تې کېږي ای زما بنده وایه عمر مې دله درکړی وایه عمر دې څنګه تېر کړی دی اوس وایه. نو اسې تاسو سوچ وکړئ که نه مونږ نه به باقاعده د عمر تپوس کېږي. نو اوس خپل ژوند ته وګوره چې زما د عمر په څه کې تېرېږي. لکه دا څه ژوند دی، لکه تاسو سوچ وکړئ لکه بس چې کوم یو انسان ته نوکري یا څه میلاو د بس هلته ځي نه د مونځ او دس خیال شته نه هلته د مشرانو نه داسې لکه یو شیز هم داسې نشته که نه کو د شپې راشي د شپې د ناوخته پورې ناوخته سملاستل موبایل فلمونه ډرامې پلانکې هغه دغه د مور او پلار قدر نه، د مشرانو قدر نه، د علماو پسې بکواسات، د علماو قدر نه، د علماو عزت نه، د مشرانو ادب نه، په کشرانو باندې شفقت نه. د ستا د جبو د لاس نه به ګاونډي محفوظ نه دي، د ستا د جبو د لاس نه ستا مور او د ستا پلار محفوظ نه دي، د ستا ورور محفوظ نه دی، د ستا د جبو د لاس نه چې دی یعنی مشر هم نه دی محفوظ او کشر هم نه دی محفوظ. نو دا څه ژوند دی، لکه دا څه ژوند دی. حالانکه د ژوند د عمر په باره کې به زمونږ نه الله تپوس کوي چې عمر مې دله درکړو بنده وایه عمر دې څنګه تېر کړو.